مهرباني وکړئ په دې سیس کې تاسو اکشن واخلئ او هغه دې بالکل رعا شي. دا د چمن د باران نه چې کوم زموږ درې وروڼه اغوا شوي دي دا د هغو لپاره راوتي دي او دا اواز به انشاءالله تر اسلام آباده پورې رسي. که زموږ په دې اواز باندې نن ونه شوه دا اواز نن زموږ ټول پاکستان کې په هر ضلع په هر ډسټرکټ باندې په هر تحصیل باندې دا اواز دی چې د جمعې په ورځ به 11 بجې زموږ پوره احتجاج مظاهرین او په دې مظاهره کې به بالخصوص عهدهداران شرکت کوي. عام الناس ته زموږ دا وکیل دی زموږ ادارو ته دا وکیل دی زموږ په ټکسونو باندې دوی تنخواګانې اخلي زموږ په ټکسونو پاکستان روان دی. زما تحفظ د دې ذمهواري ده زما تحفظ به ځای کوي دا تحفظ د ادارو ذمهواري ده دا تحفظ زما د آرمي شټاف ذمهواري ده دا تحفظ زما د چیف جسټس آف پاکستان ذمهواري ده. بالخصوص پرایم منسټر آف پاکستان پرایم منسټر وزیر اعلی چې کوم د بلوچستان دی دا زما په تنخواه زما د عوامو په تنخواه دی تنخواه م اخلي دی بچي م ساتي دی بې تعلیم م کوي. لهذا زه درخواست کوم د وزیر د بلوچستان د اهل حکومت ته چې 3 میاشتې کېږي زما وینه غیب دي دا وینه 6 کروڑه روپۍ ډیمانډ کېږي او تاسو خاموشه ناست وئ. زه تاسو ته خراجي تقسیم پیش کوم چې تاسو دلته ولاړئ او د خپل ورور چې کوم هغه زموږ د پاکستان په هغه سر کې په بلوچستان کې اغوا شوي دي او د هغه د حق لپاره راوتي یئ. د دې مطلب دا نه دی چې نن دراني قوم اتحاد صرف د دراني ورور لپاره راوتی دی. زما هر دراني ورور چې د تحصیل په پاکستان په هر ګوټ کې دا به د هر یو مظلوم اواز جوړېږي دا به د هر قوم اواز جوړېږي. د دې مطلب دا نه دی چې زه د دراني قوم لپاره راوتی یم زه په خپله د حکومتي وقت پارټۍ سره تعلق ساتم. زما د حکومتي وقت نه حضور مطالبه ده د بلوچستان د وزیر اعلی نه د چیف جسټس آف پاکستان نه د وزیر اعلی نه د هغه نه علاوه زه د پرایم منسټر عمران خان صاحب نه دا مطالبه کوم چې د دې قوم نه بلکې د پاکستان د هر شهري دا ریاستي ذمهداري ده چې په هغې باندې څه ظلم کېږي زیاتی کېږي د ریاست دا ذمهواري جوړېږي چې هغه واوري او د هغه ستونزې ختمولو کوشش وکړي او هغه ختمې کړي. د پاک پوځ سره شانه به شانه ولاړ یو د هر یو محکمې سره شانه به شانه ولاړ یو. زموږ دا مطالبه ده موږ دا خبره کوو چې اوس زموږ دا یو مسله راغلې ده باید په دې کې هر یو کس هر یو محکمه پوځ هر یو دا مطالبه ده چې اکشن والي ځکه چې داسې یو مسله نه وه راغلې. زموږ ملګري زموږ وروڼه اغوا شوي دي د هغې نه چې کوم دی چېرته راډیمانډ کېږي زما ټولو محکمه نه دا مطالبه ده چې دې باندې پوره اکشن واخلي. که دا زموږ ملګرو خبره وکړه د اسلام آباد د هر ځای پورې په هر چوک کې به انشاءالله دا مظاهره وي. وروڼه تاسو ته پته ده چې نن زموږ د احتجاج ایجنډا د پوره عمر احتجاج ایجنډا دا ده چې زموږ په صوبه بلوچستان کې د چمن نه زموږ د دراني قوم درې وروڼه نن درې یا څلور میاشتې مخکې اغوا شوي دي. چونکې په صوبه بلوچستان کې دا احتجاجونه ریکارډ کېږي روزانه په بنیاد باندې هغه د پریس کلب مخې ته احتجاجونه ریکارډ کوي. خو چونکې زموږ چیرمین صاحب عباس دراني صاحب او زموږ د صوبه خیبر پښتونخوا صدر دراني قوم اتحاد الحاج ملک خان باچا صاحب په دې خبره مجبوره شو چې چونکې هغه زموږ د دراني قوم احتجاجونه چې کوم کېږي هغه باندې د صوبه ګورنمنټ بلوچستان ذمهدار خلک تر ننه پورې څه اکشن واخیسته نو زموږ مشران په دې خبره مجبوره شو او کال یې ورکړو چې تاسو به ټول پاکستان کې پوره عمر احتجاج وکړئ. ځکه چې دغه خلک نن زموږ مطلب دا دی که په دراني قوم باندې دا امتحان راغلی دی نو سبا زما په نورو نور هم دا امتحان راتلی شي. ځکه چې دا خو پرامن زموږ دا پاکستان زموږ د شریک پاکستان دی نو انشاءالله العزیز څنګه چې نن زما دا وروڼه محدود کسان څنګه موږ د جلسې یا د جلوس د پروګرام نو ذمهدار کسان موږ انوایټ کړي دي. زه مشکور یم چې هغوی د احتجاج نه خپره ورکړه. وروڼو دا احتجاج واري دراني قوم نه دی دا د ټول پاکستان په
سبب باندې چې څومره زموږ په پاکستان کې د هر برادرۍ خلک اوسېږي انشاءالله العزیز دا خلکو ته میسج ورکوم چې انشاءالله نن که په موږ دغه دی موږ احتجاج کوو خدای وکړه خدای مکړه که سبا بل ورځ به ما په امتحان کې راغی انشاءالله دوران قوم به د دغه خلکو په ما باندې مضبوط ولاړ ورونو چونکې زموږ ټایم 11 بجې و خو قافلې ډېرې روانې وې د ټولو مسلې وې خبرې نه کوو خو زه د حکومت وخت نه د بالا مقامونه د صدر مملکت اسلامی جمهوریه پاکستان نه د پرایم منسٹر آف پاکستان نه د چیف جسٹس آف پاکستان نه او د چیف آف آرمی سٹاف نه او د صوبه بلوچستان د گورنمنٹ نه د هغې د سی ایم صاحب نه د وزیر اعلی صاحب نه د انسپکټر جنرال آف پولیس نه دا پرزور مطالبه کوم چې زموږ دا وروڼه د نن نه درې میاشتې مخکې اغوا شوي دي موږ د دې پوره احتجاج کوو ساتھ حکام بالا ته د پرزور الفاظو په مذمت کې خپل احتجاج ریکارډ کوو چې دا وروڼه هم د پاکستان حصه ده د وروڼه هم په پاکستان کې څه شته لہذا د صوبه بلوچستان د ګورنمنټ نه مطالبه کوو چې دا پټه پټ بازیاب کړي په پوره طریقه باندې د خپلو کورونو ته حواله کړي او د دغه ظالمانو چې کوم د ظالمانو په سکنجه کې زموږ دا وروڼه دي چې دا پټه پټ ونیول شي او د قانون په کټهر کې راوستل شي زموږ به دا وروڼو تاسو حوصله ساتئ انشاءالله که زموږ د دې پوره عمر احتجاج موږ ته پازیټیو پوینټ میلاو نه شو نیکسټ به انشاءالله موږ د خپلو قائدینو د کار انتظار کوو د خپل صوبایي صدر د کار انتظار به کوو او آینده لاحمل به انشاءالله زموږ د اسلام آباد او د پارلیمنټ هاوس بړاوي ځکه چې موږ د پاکستان شهریان یو موږ د پاکستان پوره عمر خلک یو موږ د پاکستان د ادارو سره مکمل تعاون کوو موږ د انتظامیې سره مکمل تعاون کوو نو لہذا مهرباني وکړئ شي دغه زموږ دراني وروڼه دي پلپور آزاد کړی شي رها دې کړی شي د هغوی په کورونو باندې به څه تېرېږي لہذا زموږ بیا یو ځل د پرایم منسټر آف پاکستان نه دا ډیمانډ دی پرزور مطالبه کوو د چیف آف آرمی سټاف ته دا پرزور مطالبه کوو چې دغه وروڼه په ښه طریقه باندې بازیاب کړه او د دغه ظالمانو خلاف بلکل دا د قانون په کټهر کې راوله